السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. په 400 تنګي علاقه کې ډیر غټ ظلم شوی دی چې یو ورور را پاسېدلی دی او خپله خور یې ډیره بېدردۍ سره قتل کړې ده او خپلې خور سره ډیر غټ ظلم کړی دی. ملګرو ورور پیله خپله خور په چاړه باندې خلاله کړې ده او بیا یې په دې سر باندې یو 3 ډزه ویشتې هم ده. ملګرو دومره غټ ظلم ورور ولې کولو؟ نو که تاسو ځان د دې ټول معلومات نه پوره خبرول غواړئ نو مهرباني وکړئ که تاسو زموږ چینل کې نوي وئ نو زموږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ بټن ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي. ملګرو دا دردناکه او افسوسناکه واقعه په 400 تنګي علاقه کې راغلې ده چې هلته کې یو ظالم ورور راپاڅېدو چې هغه خپله خور په چاړو باندې حلاله کړه او خپلې خور سره ډېر غټ ظلم وکړو. ملګرو چې کله موږ هلته لاړو او هلته کوم فول معلومات وکړلو ملګرو د هغه کلي خلکو دا وینا ده چې دا کومه جینۍ خپله ورور بېدردۍ سره قتل کړې ده دا خور یو هلک سره مټیزه تښتېدلې وه او بیا هم واپس د خپل کلي ته راغلی وه خو دا ورور یې د شپږ میاشتو نه د کلي نه غیب شو. خو چې کله هم ورور ته پته ولګېده چې زما خور خو زما کلي ته راغلی ده نو ورور ورپسې د شپې راغلی دی او په کټ کې یې حلاله کړې ده او په دې سر باندې یې 3 ډزه هم ویشتې ده. ملګرو اوس پته نه لګي چې ورور خپله خور د غیرت په نوم باندې قتل کړې ده او که نه دا بل څه لانجه ده. لا تر اوسه پورې د دې خبرې فل تصدیق نه دی معلوم شوی خو چې کله هم د دې خبرې فل تصدیق موږ ته میلاو شي نو موږ به تاسو ته په دې باره کې ټول حقیقت بیان کړو. ولکې چې ملګرو ورور ډېر غټ ظلم کړی دی خو خور هر رنګې بدعمله شوي نو ورور له نه پکار چې خپله خور په داسې بېدردۍ سره قتل کړي. بس خپله خور 3 ډزه وله او بس خبره یې ختمه کړه. دې ظالم پهله د شپې په چاړه باندې حلاله کړې ده او بیا یې په دې سر باندې هم ویشتې ده. خو ملګرو ډېر خلک وایي چې دا ورور قتل کړې ده خو لا تر اوسه پورې د دې خبرې تصدیق نه دی شوی چې دا ورور قتل کړې ده او که نه دا بل چا قتل کړې ده ځکه چې ورور یې خو دا 8مه میاشته چې د کور نه غیب شوی دی خو دې وخت کې خلک لګیا دي دروغ وایي څوک وایي ورور قتل کړی ده او څوک وایي د تره زوی قتل کړی ده. ملګرو لا اوس لا تر اوسه پورې سی تصدیق نه دی شوی چې کله هم پولیس دې کې انویسټیګیشن وکړي څه ګرفتاري پکې وشي نو تاسو ته موږ د دې باره کې ټول معلومات درکوو. ملګرو د دغه رنګې معلوماتو دپاره زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي.